مبارکن برکتی زیده برکت پکې دی نو برکت پکې داری موږ په یو لاک باندې دی ګناونه پکې ریږي بل برکت داری په لکونو خلک پکې جګړه پکې نه سوچو کې په دې میله کې څومره خلک الله تعالی حقیقت دا دی چې دا مکه کې سړیر آیات بینات په دې مکه کې ډیر زیات یو میله له خلک لا شي میله کې وسمره خلک راځي 3000 کسان نه ما خام به کې 3 سره جګړې شي دا روزه مې عبادت ته اوس خو خدا واوري ماوري مسلې نه او په دې جولای جو اگست کې چې کله روزه وي نو په واور باندې مړی شي موږ په مندنی کې او د سیازان ته 15 منټه پاتې په دې سوزکه تیز روانو چې معلومات وکړو ول په ډکی کې الته نږدې یو ځای ول په واور باندې جګړه شو 3 کسانې وشتل په واور باندې خلکو ډزې کولې یعنی او بیا یو ځای کې دومره غڼه ده او څوک پکې جګړه نه کوي ما چې د حرم کې جګړې والا ونه لیدو مختلف قومونو والا مختلف نسلونو والا خلک خپل دشمن پکې راشي هغه د سنوي پکې او دا برکتی زی دی کنه وهدن او دا هدایت دی للعالمین د ټولو مخلوقاتو لپاره د هدایت ذریعہ ده کنه هدایت ذریعہ څنګه د ذکر ته سړی راشي الته څوک پاروي خو نه پويږي او چې راشي نه کیسته خیال مې ډېر وخت په ټوپې مسر کړی ډېر وخت پوری ګیرم برابرۍ ډېر وخت پوری منزل مسې راځي تسبیح مو سره یا به ماحول اثرو کې واپس وران شي دا هدایت دی چې کله راشي نو خود به خود یا یو سایلنٹ میسج دی خاموش چاو تاړو سویلی نه ایست ټیک شوی دنه معلومه ده شنه ماحول لري اثري کله چې د نیکی زیاتې شو خود به خود بیا سړی نه کیږي د اسلامي حکومت برکت هم دا دی اسلامي حکومت کې څه خیر دی اسلامي حکومت کې دا خیر دی چې د نیکی ماحول به جوړ شي بازار کې به سود نه بازار کې بغلا نه دوکې به نه پکلی کې به زنا به نه غلا به نه ډاکې به نه ایست به سړی نیک د افغانستان ته ګور ټول مولیان ښکاری افغانان خیال هم دی کنه ټول مولیان ښکاری ځکه الته کې الته نیکی زیاتره په نسبت د پاکستان دا ومنو منګه الته خلک ډیر نیک دی په نسبت زمنګ باندې خلکو ګيري پریخي ټوپې بسر کړي هر سړی به تا ته مولوي ښکارېږي دا ولې ځکه هغه ځای کې یو خو مخکې پکې اسلامي حکومت اوس کې بیا راغلی دی په دې بنیاد باندې دا کله چې نیکی زیاتېږي خود به خود الته کې سړی نیکی بیا مدرسه کې سړی ولې نیکی مدرسې نه بار نیک نه ځکه الته نیکی ماحول دی دا نیکی ماحول پیدا کول پکار دی په یو کس باندې کار نه کیږي وهدى للعالمین دا هدایت دی لپاره د ټولو مخلوقات لپاره هدایت دی او هدایت معنا یا مکان الهدایت فيه آیات بینات بدې کې نښې دي واضحه مقام ابراهیم او مقام ابراهیم دی پکې دا مقام ابراهیم عطف بیان دی د بینات لپاره دا واضح نه غسری مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم ولې نښې دي کاڼي باندې د پیغمبر د خو خابونه دي کنه دا نښه ده کنه او نورې پکې آیات بینات دي آیات بینات پکې نورم ډېر زیات دي په یو امام په الله اکبر ټول ښکته کېږي رنگ نسل پکې 800 تفریق نہیں ایک ہی سب میں کڑے ہو گئی محمود و ایاز مختلف مذہبون والا دلته خلک په دې رپولیدین او په دې امین څومره جګړې کوي هلته څوک هم نه کوي شیعګانو د موږ باندې ولاړې شیعه به رسه ولاړې په موږ باندې حرم کې امام پسې ولاړې موږ وکي شیعه تاله بړو قار نه درځي شیعه رسه ولاړې مالکی ولا سونه ښکته کړي شیعه وخت ښکته کړي چا به اند صدر خودي چا به صدر خودي چا په نوم باندې خودي قسم خلک اړو چاله قار نه ورځي سم یو پاک زید الله دی ولا مونږ بار بوزي بس سره د ایمان په خوان باندې الته پوښ الته پوېږي چې ایمان څه شی دی الته بیا د کفر او د اسلام په منځ کې دا فرق څه داسې ښکارېږي لکه د انور ته چې ګوري دا حرم دی دا مقام بینات دي کنه مقام بینات او بدبخت خلک هم پکې شته بدبخت خلک چې هغوی پکې بس سوالونه پکې کوي داسې خلک هم پکې شته چې سړی د حرم نه بار راوځي دومره سوالګري لکه د جمعې د مونږ بار چې دا خلک ولاړي سوالګري پکې ډېر زیات راځي سوالونه پکې کوي نو خلک ځنګل زمرونه خالي کېږي نه خو اکثریت پکې خیر غالب دی الته نیکي پکې غالب ده ومن دخله څوک چې داخل شو د حرم ته د ایمان سره کان امنا دا او په امن کې د الله د عذاب نه څوک چې حرم ته د ایمان سره غي باس دا د الله د عذاب نه په امن کې شو یو معنی دار حرم د څوک لاړ الله به معاف کوي حاجی صاحب چې حرم ته لاړو عمره لاړو نو دا په امن کې د الله د عذاب نه شو الله د ګناهونو معاف کړل کنه دی معنی دویم دا من دخله کان امنا څوک چې داخل شو د امن کې د دشمن ناسو په قصاص نه لیل دا الته بجنګ نه ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ولله خاص د الله لپاره دی فرض علی الناس په خلق باندې حج البيت حج او حج دوانه صحیح دی حج بکسر الها وبفتح الها حج د بیت الله دی من هغه چا د پاره استطاع چې طاقت لري له دی حج تا سبیلن دلاره څوک چې لار طاقت وی د الله لپاره به حج فرض دی دا د فضیلت دی حج کله پر شوی د موږ دوه قول بکی دي یو قول جمهور د شپږم کال باندې یو قول محققین علما د شرع په نهم کال باندې پر شوی دی
نبی علیہ السلام نو کبیل فرض پشپغم کالی ولې دومره لیټ کو نو علی الفور نه دی بلکې حالت تراخی دی او که په نهم کال باندې فرض شوی نو بس کال نبی علیہ السلام لاړو بیا علی الفور دی لہذا دوه اقوال پکې دي چې حج فرض علی الفور دی او که حالت تراخی دی علی الفور مطلب دی چې فورن څنګه حج فرض شو کوي او کله چا نه پاتې شو نو وارثان به ورلکې بیا معاف کیږي نه ومن خا سبیل بګراغه سبیل چاته وای من استطاع الی سبیلا د سبیل تعریف حدیث کې شوی دی د زاد او د راحله او دغه حنفي مسلک دی زاد او راحله زاد راحله حج په چا باندې فرض دی چې دوه شرطونه وي یو زاد پیسې وسره غریب باندې نه فرض او که څوک خپل ځمکه غرسي او حج سمینه نه کیږي بعضی خلک وایي که زه قرض کوم کیږي ولې نه کیږي ستا ډېر ثواب دی چې قرض ولګې فرض نه لوته کې فرض زیاده شو غریب په قرض باندې حج وکړو فرض زیاده شو بس نو زاد وسره دی پیسې وسره دی لکه نن سبا تقریبا 8 لک نه لک باندې حج ته دومره پیسې دی چا سره ضرورتونه زیات او راحله مطلب ټیکټ مو سره بیا لکه جاز مازی کرونا کې بند وګڼو حج نو فرض پاکال باندې حج چاونه کو ځکه کرونا و جازونه بندو چا سره د تلو د پاره سورلی نشته دی نو په د باندې نشته لہذا سورلی او دومره خوراک وسره چې د الت کې لاړ شو به تراشنو کا نن سبا خو سلوي 15 سلوي خوري خلک تیری او په زمانه کې وبخل کو میاشت تیرولي د دغه د سورۃ حج کې به راځي خو مدارک التنزیل کې امام نصفی رحم الله یو واقعي ذکر کړی دا د آیت لاندې چې اتونک على كل ضامر ومن كل فج عميق لاندې دا واقعي لیکل مدارک التنزیل کې ویلي یو دوه کسان میلاو شو ویو دبنه تاسو د کم ځای راغلی د کم ځای راغلی و یا ورته ویل چې زما او د حج د بیت الله په مینس کې 15 کاله مزلو 15 کاله مزلو قرالم 5 سال مزل مې یا ورته ویل چې انت جیران البيت ته د بیت الله گاونډي یې سم 15 کاله کې را ورسېدی ویل تکل راغته وی ورته خرجت وانا شاب د شراوتم ځوانم ګری ته مې ګور ګری مې سپینه دنیا د کم ګټ نه راغله ولغه ورته چې دومره مینا چې ته د کم زین روان شوی مطلب شل کاله 10 کاله ستا په دې کولګې ناغه ورته بیا یو شعر ویلو چې زور من حویتا وان شتت بک الدار زور من حویتا وان شتت بک الدار وحال بينكما حجب واستار اذا چا سه د مینې زور من حویتا چا سه د مینې زیارت لیزا وان شتت بک الدار اگر کستا کور دا نړۍ لري دی او وحال بينكما حجب واستار استاو دغه په میس کې ډېرې پردې او ډېر رکاوټونه راشي او بیا ورته ویل چې لا يمنع عنك بعد عن زيارته ان المحب لمن يحب زوار چې لا يمنع عنك بعد عن زيارته د خپل محبوب د زیارت نه چیرته بعد ته من نه کی او لہذا زه د حرم سزما مینوا او راغلی ما ان المحب لمن يحب الزوار سوک چې چا سمینه کی بار بار به زیارت کی نګوره دا محبت ته د حج سره او دا یو خود سي قسمه سړی دی چې دا طاقت نه کیږي نو دا خدا خپل محبت ته او دا د ولایت مرتبه ده د ولایت مرتبه ده چې ست ګوري نه خپل ټول مال او جیدات ختمي سفیان ثوری سے شپته حجونه کړی ویل شپته حجونه د پخوانی علما چې کم دي کنه د نمونه شراغلی یاد ساتي ګوره نن سبا خو علما اکثر په فرقو باندې په دې غټو غټو تقاریر باندې په جوشله تقاریر باندې مشهوري په خواني علما چې مشهور شوی دي دا په علم او په تقوا مشهور شوی دي